ډیره موده پس د ډاکټر عافیه صدیقي حوالې سره یو داسې خبر راغلی چې دا خبر تاسو سره زه شریک کوم نو ستاسو په جسم باندې به ویښتې ودرېږي چې ډاکټر عافیه صدیقي سره د امریکې په جیل کې کم سلوک کیږي. دا خبر چې کم راغلی دا د ډاکټر عافیه صدیقي وکیل دا بیان جاری کړی جی او د هغې وکیل چې کم دی هغه مسلمان وکیل یا د پاکستان وکیل نه دی، هغه انګریز دی، غیر مسلم دی، د امریکې وکیل دی. هغه دا خبرې جاری کړي دي چې کومې خبرې هغه جاری کړي تاسو سره په دې ویډیو کې زه شریکوم چې دغه خبرې تاسو اورئ نو تاسو خپل اندازه وشي چې عافیه صدیقي غریبي سره د امریکې په جیل کې څومره ظلم او زیاتې کیږي جی. ډېر ټایم نه خرابو، راځو د ویډیو مین ټاپک طرف ته. خبرې ډېرې دي جی او په کم ټایم کې به راوایند اپ کو. ډاکټر عافیه صدیقي سره جیل کې ډېر زیات جنسي زیاتې شوې ده جی. دا زه نه ویم جی، دا د ډاکټر عافیه صدیقي وکیل ویلي دي. مخکې اورئ د ډاکټر عافیه صدیقي وکیل ډېر غټ انکشافات کړي دي چې د هغه ټولې خبرې په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم. ډاکټر عافیه صدیقي وکیل نوم چې کوم دی کلایف سټیفورډ دی او د ویلي چې ډاکټر عافیه صدیقي سره د جیل ګارډز چې کوم دي، د جیل چې کوم مطلب سکیورټي والی جیل چې ایکټ یو ولاړ چې مطلب څه قیدي روانه ونه کړي، جنګ جګړه ونه کړي، نو هغه ګارډز چې کوم دي هغوی هم عافیه صدیقي سره جنسي زیاتې کړې دي. دې نه علاوه ګارډ ورسره وایي دومره زیاتې نه کړي چې څومره ورسره قیدیانو کړی دی جی. عافیه صدیقي سره قیدیانو ډېر زیات جنسي زیاتې کړی دی. مخکې اورئ جی او دغه وکیل ویلي دي که نه چې دا څومره هم خبرې اوس په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم، وایي دا رپورټ الریډي ما د پاکستان حکومت له ورکړی دی. تاسو له معلومه تېر شوي وخت کې د جماعت اسلامي رهنما هم تللی و، هلته هغې سره ملو شوی هم و، خو د عافیه صدیقي خور هم تللی وه د هغې د رهایي دپاره. هغې خپل کوششونه کړي خو چونکې تاسو له معلومه ده چې د ملک غټ سړي هلته خوله نه خوځولي نو د عافیه صدیقي زما او ستا په ویډیو باندې یا زما او ستا په هلته تګ باندې یا هلته وکیل سره خبرې یا هلته عدالت کې ناسته پاسته د یو عام شهري دا هېڅ معنی نه لري جي چې تر څو ولې یو غټ سټي اواز نه اوچت کړي. مخکې اورئ جي ډاکټر عافیه صدیقي وکیل دا هم ویلي دي چې زه په دې ډېر زیات شرمنده یم چې کوم سلوک د امریکې په جیل کې عافیه صدیقي سره کیږي جي. عافیه صدیقي سره چې څومره بدسلوکي شوې ده د هغې ما رپورټ هم تیار کړی دی او چې څومره جنسي زیاتې عافیه صدیقي سره شوې دی هغه زه په خوله وایي نشم بیانولی جي. یو غیر مسلمه، یو د امریکې په انوایرمنټ کې رالوی شوی انسان، د امریکې په ماحول کې یو رالوی شوی انسان چې هغه داسې خبره وکړي چې دا خبره د ما په خوله نه راځي نو بس پوه شئ چې دا خبره به ډېره غلطه خبره جی. چې یو په آزاد ماحول کې رالوی شوی انسان، یو غیر مسلمه انسان چې هغه داسې خبره وکړي چې عافیه صدیقي سره په جیل کې داسې سلوک کیږي چې د ما په خوله نه راځي نو پوه شئ چې دا ډېر بدترین سلوک په هغې سره کیږي جي. ځکه چې هغه یو غیر مسلمه دی، هغه یو داسې ماحول کې رالوی شوی چې هلته دا خبرې داسې دونه غټه معنا نه لري. که دا اوس یو مسلمان یو پښتون دا خبره کړې وه نو موږ به یې کیدی شي دا خبره داسې چې لکه مطلب دا یو اخلاقي انسان دی په خولې نه راځي، و چې یو اوپن سړی، یو انګریز سړی، یو غیر مسلمه سړی، یو امریکې انوایرمنټ کې رالوی شوی سړی داسې خبره وکړي چې دا خبره د ما په خوله نه راځي نو پوه شه چې دا خبره به ډېره شرمنده ویله خبره وي، دا خبره به ډېره غلطه خبره وي جي. نو هغه ویلي چې دا زما په خوله نه راځي، زه دا نشم بیانولی چې سره کوم سلوک کیږي. او دې وخت د امریکې په جیل کې قیدیانو تعداد چې کوم دی، کومې زنانه قیدیانې چې د امریکې په جیل کې دي هغه 10,250 فیمیل قیدیانې چې کوم دي هغه د امریکې په جیل کې دي او ټول نه بدترین سلوک چې کوم کیږي په دې 10,250 کې زنانو کې هغه ټول نه بدترین سلوک عافیه صدیقي سره وایي کیږي جي. نو الله پاک دې عافیه صدیقي هړله وګوري، الله پاک دې د هغې په حال باندې رحم وکړي، ورنه نن سبا چې چا راغه په هغه راغلی ده جي. نو که یو کس ووایي چې ما اکثر خلک میسجو کې ویډیو جوړه کوو دغه که مونږ خو واړه غوندې ټاینې واړه مطلب کانټینټ کریټر یو، زمونږ اواز دومره بره خو نه رسي، بل زمونږ پښتو کانټینټ دی که مونږ انګلیش کې هم جوړه کړو، اردو کې هم جوړه کړو نو دومره بره نه ځي. ور خلکو پې جوړې کړي هم دي، انګلیش کې پې هم کانټینټ شته دی، اردو کې پې هم شته دی، خو په دې ویډیوګانو څه نه کېږي جي. جنګ له چې ته دغه کېږي نو میدان له به ورکوزېږي جي. نو عافیه صدیقي رهایي ته که زه لاړم شم که نه، زه لاړ شم امریکې ته هم لاړ شم، هغې سره ملو شم یا عدالت کې منډې تړي مو هم نه کېږي جي. زه ځکه چې زه زما سره داسې څه غټه عهده نشته دی، که چېرې زه د پاکستان باچا شم او زه بیا لاړ شم هلته او د هغوی پرایم منسټر له ریکویسټ وکړم یا ورسره څه ډیل وکړم چې زه خیر دی موږ به دومره پیسې درکړو یا تاوان منو یا فلانه یا ډنګړی مختلف جرګه کې خبره سمیږي، څنګه پښتنو مونږ اجره کې جرګه را جوړه کوو چې زه دا کار داسې وکړي فلانې کس په جرمانه درکړي یا داسې نو بیا کیږي، خو زما او ستا په ویډیوګانو یا زما او ستا په خبرو باندې نه کیږي. نو الله پاک دې د هغې هیبي مدد وکړي چې زموږ د ملک چې کوم حالت دي نو مشکله ده چې د هغې څوک مدد وکړي یا د هغې دپاره څوک اواز اوچت کړي. ډېره زیاته مننه جي. والسلام.